دا کوم انسان چې جمع ولاړه ده او هلته دی لګی دی اودس کوي او څلور رکعاته مونځ دی څو رکعاته مونځ دی مثلا څلور رکعاته مونځ دی ماسپښین دی یا مازدیګر دی یا ماسخوتن دی او دی هلته اودس کوي لګی دی او دته ښه پته ولګېده چې زما نه دوه رکعاته تللي دي دوه رکعاته دې څه شوي ځکه ویې کتل هلته نه لګیا دی اودس کوي را روان دی پته ورته ولګېد دوه رکعاته ماله تللي یا ګړۍ ته چې وکته اندازه ولګېده چې په قاعده ملګري ناست دي دوه رکعاته رانه دې چې نیت تړي څنګه تړي څه وایي څو رکعاته مونځ کوو څلور رکعاته مونځ په دې حضیر امام پسې په دې حضیر امام پسې دوه رکعاته کوي که څلور کوي دروغ یې ویل که نه د دروغو نه مونځ شروع شو د الله بنده هغه اولنۍ خبره خو مې چې راته کړې وه خو دا وه چې د بدعت نه مونځ شروع شو ده سره اوس څه کېدی کذاب سره جومات ته راغی او دروغ وایي لګیا دی ښه ورته پته ده چې دوه رکعاته رانه تللي دي او وایي څلور رکعاته فرض مونځ کوم په دې حضیر امام پسې لکه د الله بنده حضیر امام پسې ته دوه رکعاته کې یو رکعت به امام پسې کوي صرف اخري را لاندې کوي بیا هم دی وایي څلور رکعاته فرض مونځ کوم په دې حضیر بیا یې وایي ومخه دروغ وایي لګیا نو چې د چا مونځ د دروغو نه شروع شو زما محترمو دا کوم مونځ دی زموږ دا خبرې خلکو ته ناشنا ښکاري ته ناشنا نه دي خو دا خلک د دین سره ناشنا شوي عجیبه خبره دا راغلې ده بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم تاسو دا ویډیو وکړه او مختلف زما ملګرو ما ته واتساپ کې دا ویډیو را لېږلی و او دې باره کې معلومات کولو زما چونکې کافي مصروفیات دي نو ویډیو جوړېدو ته سم نه خو چونکې ملګرو زیات د دې مطالبه وکړه نو ما چې ویډیو په دې باندې جوړه کړم او ټولو ملګرو ته دې باره کې معلومه شي دا مولوي صاحب فرمایي چې قابل احترام دی زموږ دپاره قابل عزت دی خو خلک یې شکوک او شفقات کې اچولي دي چې یو کس امام صاحب سره مونځ کوي جمع سره او هغه نه دوه رکعاته شوي وي او دوه رکعاتو نه پس امام صاحب سره هغه شریکېږي او وي چې څلور رکعاته فرض دي امام صاحب پسې ادا کوم نو د دروغ وایي په دې خبره کې دې کوي امام صاحب سره دوه رکعاته او نیت د څلورو رکعاتو تړي نو محترم مولوي صاحب تاسو لږه دا خبره چې نو داسې مه کوئ ځکه چې زموږ خلک عوام اول خو مونځ نه خلک لرې دي او کم خلک چې مونځ کي هغه هم په داسې شکوک او شبهاتو کې پاتې شي نو هغې ته هم شک وي چې زما مونځ شوی ده او که نه دی شوی ټول نړومبنې ګوره که مونږ امام صاحب سره نیت تړو د څلورو رکعاتو نو اگر چې مونږ دوه رکعات امام صاحب سره وکړو هغې نه پس دوه رکعاته خو به ځان له خامخا کوو نو دا مونږ پوره څلور رکعاته مونځ کوو مونږ نیت هم د څلورو رکعاتو تړلی دی بل حدیث کې الله نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرک الصلاة کم کس چې د امام صاحب سره یو رکعت وموندو نو هغه ته الله جل شانه پوره د جمع اجر او ثواب ورکوي دا شان کم کس په قاعده کې امام صاحب سره ملو شو اگر چې هغه یو رکعت هم امام صاحب سره نه کړی خو قاعده ورته ملو شو نو ته پوره د جمع اجر او ثواب ملاویږي نو دا خبره چې د څلور رکعاتو فرض نیت تړلی دی او امام صاحب سره دوه رکعاته کی دا دروغ دی نو دا خبره بالکل صحیح نه ده بلکې دا سړی د امام صاحب په اقتدا کې دی تر څو پورې چې امام صاحب سلام نه دی جرباسلی نو زموږ څونه عوام چې دي امام صاحب سره دوه رکعاته یا یو رکعت امام صاحب سره ملاویږي یا درې رکعاته خو نیت به موږ د څلورو رکعاتو تړو او دا نیت زموږ صحیح دی په دې کې څه دروغ نشته